چې یو مسلمان و یو بل مسلمان ته دوکه ورکړي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې فلیس منا فلیس منا فلیس منا، د موږ څه نه دی، دا دوکه بازه د موږ څه نه دی، زما د امت نه دی، زما د طریقې نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام د امتیت ایستلی. ولی المؤمن غر کریم والفجر خب لئیم. مؤمن به چی شي؟ نیک خلق به وي. مؤمن به بې دوکې دوکه به نه کوي، دوکه بازي به نه کوي، وعدې خلاف ورزي به نه کوي، دولمبري به نه کوي، فراډ به نه کوي. د مؤمن مسلمان خو دغه کارونه نه کوي. او فاجر فاسق منافق هغه به دوکه باز وي، هغه به د دوکې ولای، هغه به فراډي، هغه به دولمبري، هغه به د وعدې خلاف ورزیانې کوي. دا د منافق خصلتونه، دا به الله تعالی په ورځ د قیامت خدا نه کړه سم خدا نه کړه د منافقانو د فاجرانو د فاسقانو په ډله کې راپورته کوي. یا په دغه وعید او عذاب کې هغه تجاران داخل دي چې دروغ وایي، یا په خپل کاروبار کې په خپل شیانو کې په خپل آیټم کې په دوکان کې یا په هوټل کې یا په یو ځای کې چې پراته یې په هغه کې ملاوټ کوي. مثلا هغه تجار به تر دا وعید تر دا ګناه لاندې تر دې عذاب لاندې چې 1 لمبر شي په نامه باندې 2 لمبر شي ورکوي، 2 لمبر شي په 1 لمبر باندې ورکوي چې دا اول لمبر. یا هغه تجاران چې یو کمزوري شي باندې د اعلی کوالټي والا ټاپه لګوي، لکه د چین شان خو اکثره کمزوري، د چین پر شي باندې د جاپان ټاپه لګول، دا 2 لمبري ده، دوکه بازي ده. د ملاوټ دوکه بازي په وجه باندې انسان چیز لږ دوزخ لږ. یا هغه تجاران چې په پاڼه کې رنگ اچوي، تورې پاڼې نه په دې تورو پاڼو کې رنگ اچول، دا چې ولدي چې راښکاره پاڼې راښکاره کړي ول په دا پاڼه کې رنگ اچول کېږي. اشه دا څه کاروبار؟ دغه ملاوټ به د پاره د دوزخ لار. دغه رقم نو سرازه هغه تجاران تاسو به په شارو کې لیدلې چې بالا په کریټ کې سم میوه پرچولي، لاندې په کریټ کې ورسته میوه وي، دې ته 2 لمبر تجار وایي، 2 لمبر کاروباري. په کریټ کې لاندې ورسته مال پروت دی او بالا فیور دی ورته وایي، فیور مال پروت. یا هغه تجاران چې د غوړی ډبې د 100 کیلو بجای 19 کیلو ډبې ورکوي، هلته ورکوي د 100 کیلو په وزن باندې، پکښې 19 کیلو دي، پکښې 19.5 کیلو دي، هلته پیسې د 100 کیلو د مکملې اخلي. هغه غوړي چې ورکوي. یا هغه وړه فروش دا وړه چې خرڅوي چې د 100 کیلو ګونۍ بجای 98 کیلو وړه یا 99 کیلو وړه ورکوي، وزن یې مکمل نه وي، په وزن کې تقصیر کوي، کمبود کوي. دغه تجاران به تدا لاندې په ورځ د قیامت به الله تعالی فجار راپورته کوي. او دغه رقم د دې سبزی د دروندوالي د پاره دا بعضې دکانداران به تاسو لیدلي چې اوبه پر دې سبزي باندې اچوي، یو خو دومره اوبه مازې پر وپرخه چې هغه سبزي تازه پرته وي، یو په لوټو یې پراچي چې هغه بیا په دې پرځه که پالک دی بېنډۍ دی دغه رقم نور داسې سبزي راواخه، په دې کې دا اوبه دننه پلساو سي، هغه هلته دغه پیدا کړي، وزن پیدا کړي. دغه پیسې به د ده دپاره حرام یې، د دغه اوبو په وجه باندې به دی دوزخ ته ځي. دا رقم دوکه بازه دکاندار دا به دوزخ ته ځي، ځکه دی په دې سبزۍ باندې هغه وزن په اوبو باندې پیدا کوي. اوبه پر خرڅوي ظالمه، د بېنډۍ کیلو په 100 پیسې تا یو په اوبو راچولي، 25 روپۍ تا د اوبو د ویوړل، دا ظلم، سخت ظلم. یا هغه کسابان چې د ګراک مازې سترګې بل طرف ته سي، ورنه خو مسلمانین نه یي چې د ګراک سترګې مازې بل سایډ ته سي، دی نو بس ما کارډو کې کپلي کسپینې بیا مه راګوره، نه ګوره دا مسلماني دغه ده، که مخامخ یې کپه شلی پر هغه یوه طریقه باندې به ته چلېږي چې تا له څوک ټلیفون در وکړي چې فلانکی کسابه ما دپاره غوښه کښېږده، ده ته را غوښه کښېږده لکه ته چې خپل کور ته وړې، د کساب کره به سمه غوښه نه کې پیدا. دغه رقم نو راځه چې په خپل پیټ کې دی په هغه کې دی تبای، په خپله بل ته په منو بشر کوي، لیکن کور ته به د خاص شی نه. نو دغه رقم قصابان دا کتاب لیکلی، دا د کتاب سماله نقل کړي خبرې. سفر حج باندې روان، حج لکلو، نو په لار کې د دې د انډیوالانو څخه یو انډیوال مړ شو، چې مړ شو
نو کور ته نو سره په خلک په پښو باندې ځکلو چې مرسلو نو دی دالته قبر کېندي چې قبر وکېندي نو غټ تور مار پکښیو دی دا قبر پرې شوی ولاړو بل ځای قبر وکېندي چې دا ډوري کېندل بیا یو غټ تور مار خلک وون بیردلو حیرانم نو دا خلک حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رالو و دا حضرت عبدالله ابن هوته دا عظیمه مسله بیان کړي چې دا رقم د مرسي سره انډواله سره واغه مرسلو یو خبر مې ورته وکړي په هغه کې غټ تور مار او بل خبر مې وکړي په هغه کې غټ تور مار په نظر باندې رالی دا څه مسله ده څه چم په وکړو طریقه راوښه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمایل چې دا د یو خیانت عذاب دی الله تعالی په دنیا کې ښکارا کړ دا د یو خیانت کړی چې هغه خیانت زما خیال ده همیشه کړی من هر خیانت جا کړی خو ته باید نه د جوړشل په دغه خیانت باندې د مړ شوی نو ځکه حضرت عبدالله ابن عباس ودې خلکو ته وویل چې دا ټول دنیا چې ود د لپاره قبر کې تر دغه بماران راوځي بس ورسي د دوه قبرونو چې تی کېندلې دي په دې دوه قبرونو کې په قبر باندې ماز چخ در د لپاره عذاب دي نه کېږي بلکم خیر خو خلکو په یو رقم په یو قبر کې واجو خاورې په واچول دغه مار سره سپورت کوي خلک ولاړو حج لره د اخوا چې درته رالو هغه د حج د سفر سامان چې د دې مړي سره ورسره وو هغه راخصلي و کور ته وجه شذ کې ورکړي هغه وراواسلو هغه شذ کې حواله کړو بیا د اکثر ته وکړل چې خدای را کم پر لاري باندې مرسو نو د شذ څخه پښتنه وکړ چې د کم بد اعمال کول دا خدای را کم مسله و د په ژوندۍ کې کم بد عمل کول هغه ورته وویل چې د خو نور ډیر څه سړی وو خو صرف دا وو چې په خوراکي مواد کې د تجارت کوي د خوراکي مواد او غنم دغه کې د ملاوت کول ملاوت څنګه کول د کور د پاره به 1 کیلو قدر 2 کیلو قدر وکړو 2 کیلو به خاوره کې واچول 2 کیلو به بل شی ور واچوي هغه وزن په دې بل شی باندې په دې خاوره باندې په بل شی باندې پرکوي به دغه یو کار د کوي دغه خیانت د کوي نو دغه چې دی د خیانت او د ملاوت واجوه چې د ملاوت ډیر نقصان شي د ملاوت مکوي عام ځای کا کاروبار کوي کا دکاندار دی کا هوټل دی کا د باغ والا دی کا د ارش والا دی باید وسړی ته 1 نمبر شوم ښکارک دا 1 نمبر دی دا 2 نمبر دا چینایي دی دا جاپاني دا پاکستاني دی دا کورین دا ښکارک دا په دونه دی دا په دونه دی دا قسم د قران ضرورت نه مال د سری په ورته راغلی دی جو ته ته په 15000 روپۍ کوم غواړي کنه غواړي نه غواړم په مخه دې شوس وای یا نو قسم په قران چې په دونه راغلی دی قسم په قران تر 15000 روپۍ بالا قسم په قران کې میرا بخښه ما دې هغه قران وای ما دې خدای دغه ماجد قرانونه دې ما وای په پولش په شرط راغلی په 2 په 2 روپۍ ګټه راکسته د پار تر ځل نیولې اسما د فرض نه دغه مې اسما د فرض په نه اویا 10000 روپۍ ته دې مېش کټي په 2 روپۍ ګټي ظلم دومره قرانونه چې څه قرانونه راغلی هغه دی وای چې څه طلاقونه هغه به د پاین کې وای شزه دلته پر 2 روپۍ باندې پر طلاق نو کچا ملاوت کوي په دنیا کې به دغه عذاب چې ما قبر وکندل چې ما په دغه ډوري کې پټ دته بغټ ټور مار بیا ولای